یو حدیث کې راغلی چې د سود په یو معامله کې 12 کسان یو شان ګناهګار دي پای کې دا غوا او لیکونکي او خبره جوړونکي تر دې پورې حدیث کې راغلی اس یو سړی په لاره تېرېده او راغی د دوی په دې منځ کې کېناست د دوی په دغه مجلس کې کېناست دی ورسره ګناهګار الله رب العالمین د دې آیات نه وروسته فرمایي فمن جاءه موعظة من ربه چاته چې نصیحت راغې د رب د طرفنا مثال طور دا یو مثال ده ما تاسو ته دا وویل چې د قرآن دا آیاتونه وایي چې سود حرام دی د سود دا طریقې دي دا تاسو واورېدل په دې تاسو پوه شئ چې سود حرام دی او سود په ګناهونو کې الله رب العالمین ته دومره ناخوښه ګناه ده چې د مونځ پرېښودونکي ته الله دا نه دي ویلي چې زما جنګ ته تیار شه فأذنوا بحرب من الله ورسوله روژه چې خوري هغه ته الله دا نه دي ویلي چې زما جنګ ته تیار شه قتل والا ته نه دي ویلي چې زما جنګ ته تیار شه زنا والا ته نه دي ویلي چې زما جنګ ته تیار شه د یو ګناه والا ته الله رب العالمین دا دمکی نه ده ورکړې چې زما جنګ ته زما د رسول جنګ ته تیار شه سوا د سود والا چې د سود والا ته دا ویلي دي چې فأذنوا بحرب من الله ورسوله د الله او د الله د رسول د جنګ اعلان واورئ دا خبره تا واورېدې او بیا هم یو سړی داسې باوجود د دې چې په دې پوهېږي چې دا زه سود کوم او بیا هم سود کوي یو خو چېرته داسې دی چې داسې یو ځای کې اوسي چې هغه دومره جاهل او ناپوهه دی چې په دې هم نه پوهېږي چې حلال کاروبار څه دی او حرام څه دی سودي کاروبار څه دی او بې سوده څه دی نن سبا خو د دې خبرې څه عذر نه دی پاتې الله فرمائے دے پاس سے ہم کہیں اللہ فرمائے فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دا د سود والا چې دي دا د اور والا دا د دوزخ والا دي او دوی په دې دوزخ کې همیشه الله فرمائے یو سړی دی سودي کاروبار یې کو نصیحت یې د چا واورېده قرآن یې واورېد حدیث یې واورېدل یو عالم نه خبره واورېده او دی په دې خپله کاروبار باندې پښیمانتیا ښکاره کړه او توبې ویسته نو الله فرمایي بیا د هغې طریقه دا ده چې فله ما سلف ده له هغه څه دي چې کوم څه ده قرض ورکړی دی د سود نه توبه دې ته نه وایي چې بد دا څه مې کړي دي بد دا دې راکړي او نوره مې په نسو او توبه ده غوږونه راونیسي نه نه الله فرمایي 1,00,000 روپۍ دې چاله ورکړي دي چې کمې دې ورکړي دي هماغه به ترې نه هغې پسې به ترې نه هغه نور چې کوم بچي مچي پیدا کړي او بچي راوړي هغه به ترې نه اخلي دا د سود نه توبه د یو ګناه نه توبه دې ته وایي چې اول به هغه ګناه به پرېږدو نو بیا به ووایي چې یا الله توبه داسې نه ده چې ته دا ګناه به جاري ساتم او یا استغفار توبه استغفار توبه دا توبه نه ده دا خو ته یخادعون الله والذین آمنوا دا خو ته الله داسې دوکه ورکړي او ایمان والاو له دوکه ورکړي ځکه دا موږ او تاسو وایو چې د حرام مزې چې دی که نه دا ډېر لنډ دی که نه
نازکي ختمېږي ډېر څه او د حلالو مزې او تار چې دی دا مضبوطي دا اوږدي د ډېر وخت دپاره کار الله دا جمله په دې آیات کې يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله پاک سود ختمي سود بے برکته کوي او صدقې چې دي هغه زیاتوي کې برکت پیدا کوي الله پاک او دې معاشره کې موږ تاسو ګورو د سود والا ژوند چې دی دا به په اطمینان ني دا به مطمئن ني دی به پریشانه هر وخت دا به هر وخت پریشان ځکه چې الله یو څیز باندې خفه کېږي او د الله جنګ ته ته تیارېږي نو الله سره جنګ څنګه کېږي ځکه عزتمندو ورونو موږ او تاسو د دې خبرې شکایت کوو چې ګراني ده او بې برکتي ده او دا ده او دا ده په دې ځان پوه کړئ چې موږ او تاسو او زموږ او ستاسو د حکومت دې کې سودي نظام دی سودي نظام تاسو دا اوس ګورئ نه دا IMF چې کمې قرضې موږ له راکوي ولې دا څه د خدای د رضا دپاره راکوي دا یهود او نصارا دا قرضونه موږ له د دې دپاره راکوي چې زموږ آخرت کې ښه شي څه قرض حسنه خو نه راکوي یو لوی لیست د شرطونو یو ته کېښود دا به کوئ دا ټکس به لګوئ دا ټکس به لګوئ دا چې دا ټولې مطالبې کله زموږ پوره کوي نو بیا به له قرضه درکړو او قرضه خو هسې نه د دغې قرضې ګټه به راکوئ نو څومره زموږ او ستاسو په دې ملک کې تېره ورځ دا یو دغه اسمبلی کې وشوه دې بجټ کې د سود شرح چې د هغه 22% ته ورسوه 22% بنگلادیش کې زما په خیال باندې 2% انډیا کې 3 یا 5% عثمان ایر سے نور ملکونو کې نو چېرته هغه موازنه د دې سره وکړئ 22% او دا قرضې اخلي دوی د څه دپاره زموږ د حکومت دا قرضې څه له اخلي دې له اخلي چې ما تاله به سړک سرویس دې له اخلي چې ما تا ته به پاکې اوبه راکړي یا فی د عوامو خدمت وکړي دا قرضې دوی د خپلو عیاشو دپاره خپلې عیاشۍ کې کوي د دوی بچي پې عیاشۍ کوي او زورې د عوامو بچي له راځي مزدور دیړیمه 800 روپۍ د ورځې اخلي خو هله ځان له پېږي هغې کې دوی د هغې نه ټکس اخلي ټکس ترې نه کټ کوي او په خپله دوی د اربونو مالکان دې ټکس نه ورکوي اختر خلک په خپل ملک کې تېروي زما ستا د ملک بادشاهان تلي بهر دوبۍ کې ناست دي وایي اختر موږ هلته تېرو او دا عیاشۍ او حرامخورۍ ځان ته په دې باندې حلالوي چې د اسمبلۍ ټول ارکان حج ته لاړ شئ په سرکاري دغه باندې ده سرکاري خرچو باندې ولې دا حج به وشي څه دا چېرته تا ګټلي روپۍ دي چې ته پې حج کوې تا پې ګېډې کړې ده څه یا سرکاري خزانې نه د اسمبلۍ ممبران او د سنټ ممبران او وزیران او ټول دا لاړ شئ هلته دعا وغواړئ چې دا ملک ښه شي ملک به څنګه ښه شي اربونه روپۍ په دې حج باندې لګي دا دلته به د عوامو ولګوئ په حج څه کوئ حج په خپلو حلالو روپو وکړئ او چې الله د باندې نه دی فرض کړی مې کوه ځکه عزتمندو ورونو هغه وخت کې به موږ او تاسو کېږو چې کله د الله د دې جنګ نه راوځو د الله د دې جنګ چې څو د الله د دې جنګ نه راوځو هغه پورې موږ او تاسو پریشانه یو مهنګایي نه وم بې برکتۍ نه وم او دا ټولې پریشانۍ به یې موږ ته بدامني به یې دلته بدامني به یې امن به یې بې انصافي به یې انصاف بني ځکه موږ او تاسو دې لعنت کې مبتلا یو
انفرادي سود هم پرېښودل پکار دي او اجتماعي سود هم پرېښودل پکار دي. اجتماعي دغه سود دی چې دا کوم ملکي سطح باندې کېږي. انفرادي دا دی چې موږ یو سړی کلي کې که نه اکثر موږ او تاسو وایو یاره فلان کې سړی سود کوي د سره قرباني نه ده پکار، د سره قرباني نه نیسو دی سود کوي، سب کې ورسره خوا کې نه ودرېږو ځکه دی سود کوي. ٹھیک ده؟ نو دا چې دا په ارقونو روپو سود کوي او هغه موږ او تاسو خپل مشران جوړ کړي، دی بس موږ به ټکسونه کوو، تاسو سود هم کوئ او عیاشۍ هم کوئ او هر څه کوئ او دا یو پوره اجازت دا دوی ته ورکړی دی که ملکونه دې سره ترقي نه کړي. اخري خبره ده، اخري عربو ملکونه چې دي هغوی له موږ ولې مزدورۍ له ځو؟ هلته څه شی دی؟ هلته یې کې یو تیر دي، اوس سود پکې نشته دی، الله وله برکت ورکړی دی. موږ سره هر څه دي، هر ډېر څیزونه دي را سره، خو دلته سود کوو د الله مقابله کوو، الله دې څیزونو کې برکت نه ورکړي، بې برکته یې پیدا کړي دي. هر سړی په دې کې دی چې نشته. الله دې زموږ او ستاسو په حال باندې